تپوس کړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه چې یاره دوی دپاره کوم حیوانات چې دا حلال دي. د تپوس د وجې نه کړی و چې مخکې اهل کتاب باندې کوم چې عزیز ظفور مطلب چې نوکونه والا کوم حیوانات و دا ورباندې حرام و. نو دا قرآن کریم هغه ذکر کړو چې یاره دا هم دوی دپاره حلال دي، اوس الله تعالی حلال کړي دي. او بل دا چې دا آیات د تعلیم باره کې دی د ښکاري نه مطلب چې کوم حیوان ته ته د تعلیم ورکړې نو هغه تعلیم والا ښکار خوړل چې دا جایز دي، او که بغیر د تعلیم وي نو دغه تعلیم نه بغیر کوم ښکار څه وشي دا ښکار ناجایز دی او صحیح نه دی. یو دا چې کوم د ښکار ته چې ته ورکړی مطلب یا سپی دی یا باز دی یا وغیره بل څه دي، خو دا طریقه کوي چې دا به ښکار پسې به په خپله باندې ځي، په خپله باندې به نه ځي او کوم څه د مالک وي د مالک پې وستوي، که په خپله باندې لاړ بیا دې له ښکار چې دغه صحیح نه دی. دویم دا دی چې دا ښکار کوم څه ښکاري دی که مالک یې دا چې مطلب ښکار پسې واستوي او بیا را واپس کړي او بیا دې ته واپس راځي نو دغه بیا تعلیم یافته دی او دې هم صحیح دی. او بل دا چې کله ښکار ونیسي او دې ته مالک دې راوړي او په خپله باندې یې خوري نه کوي وخوړل نو دغه سپی چې یا کوم حیوان چې وي کوم ښکاري شی وي نو دا بیا تعلیم یافته نه دی، له خوړل بیا صحیح نه دی. او بل دا چې کله کوم مالک چې د ښکار دپاره سپی او چې شی استوي نو په دې ټایم کې دغه کلمه ورسوي او چې کله دا کوم ښکار ټینګ کړي او دا زخمي شوی وي نو به دا دې دپاره حلال دی. او که ژوندی ونستل مطلب سا ورکړې وه نو بیا به صحیح سنتو طریقې سره به ذبح کوي به. دا ټولې خبرې د آیات کې موجودې دي صراحت سره. یسألونک ماذا احل لهم، تپوس کوي تا نه چې شی حلال کړی شوي دوی دپاره، قل احل لکم الطیبات حلال کړی شوي تاسو دپاره پاک شیان، وما علمتم من الجوارح هغه څه تعلیم ورکړو تاسو د ښکاري حیواناتو ته مکلبینه چې غستونکي و د ښکار پسې، تعلمونهن او تاسو تعلیم ورکړی دي ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې ښیلي وي الله تعالی تاسو ته، فکلوا مما امسکنا نو تاسو خورئ د هغه څه نه چې کوم ونیسي تاسو دپاره او نه مه یادکو په دې باندې د الله تعالی والا، واتقوا الله ویریږو د الله تعالی نه ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی په جلدي سره حساب کوونکی دی. الیوم احل لکم الطیبات حلال کړی شوي دي تاسو دپاره په نن ورځې باندې پاک شیان، وطعام الذین او خوراک د او خلکو له چې اوتو الکتابه چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی حل لهم. دې ځای کې د اهل کتاب له کوم طعام مراد دي؟ دینه طعام د دعوت له مراد دي، ورنه هسې طعام چې خوراک چې د هر چا ته ورکولی شي، خو مرادونه د دعوت والا دي. الیوم احل لکم وطعام الذین او خوراک د او خلکو له چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی حل لکم حلال دي تاسو دپاره، وطعامکم او خوراک د تاسو له د هم دوی دپاره حلال دي، والمحصنات من المؤمنات او پاکدامنې ښځې د مؤمنانو نه، والمحصنات من الذین او پاکدامنې د او خلکو نه چې هغو ته کتاب ورکړی شوی من قبلکم مخکې د تاسو نه، اذا اتیتموهن کله چې تاسو ورکړو دوی ته اجورهن مهرونه د دوی والا، محسنین غیر مسافحین چې په قید کې راوستونکي وي او نه وي مستي کوونکي، مطلب نکاح کې صحیح په حلالۍ طریقې سره، متعه وغیره یونده چې مستي دپاره نه وي، ولا متخذي اخدان او نوی دغه پټ یارنې کوونکي، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله او چون چې انکار وکړه د ایمان نن فقد حبط عمله نو برباد شو عملونه د دوی، ولا هو فی الاخرة او وی به دا په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه. مخکې خبره ذکر شوه د اهل کتاب له خوراک د تاسو دپاره جایز دی او همدارنګې د دوی له کومې ښځې وي دا هم تاسو دپاره جایز دي، خو د ښځو له کومه خبره یې د مخکې سره وه اوس نه دی، ځکه چې اوس اهل کتاب نشته چې کوم مخکې وو. او بل دا چې دې ځای کې دا وهم پیدا کېدل چې د اهل کتابو خوراک جایز دی نو کېدای شي دوی له دین هم بهتر وي دا هم قبلول جایز وي نه. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله چا هم چې دغه انکار وکړه د ایمان نه مطلب چې دوی سره برقرار شولو نه هغو سره به نه ځي، په خپل ایمان دپاره تکیز خپل ایمان باندې مضبوط وي هغو سره طرف ته به توجه او میلان به نه کوي او که لاړل نو هو فی الاخرة من الخاسرین. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. دې ځای کې مخکې اوامر او نواهي مسایل ذکر شو نو اصل مسئلې طرف ته رجوع کړه چې لمونځ دی او د لمونځ ذکر کوي وي که څه ګڼ وګرځېدلی خو داسې نه وي چې د لمونځ د نه پاتې شي،
ځکه په عبادتو کې اهم عبادت مونځ دی او دې سره د الله تعالی یاد وي نو دې د وجې نه دا مونځ دی دا به نه پرېږدي. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة ای او خلکو تاسو ایمان راوړئ چې کله ودرېږو مانځه طرف ته نو فاغسلوا وجوهکم نو تاسو وینځئ مخونه خپل و ایدیکم او همدارنګې لاسونه خپل الی المرافق تر څنګلو پورې وامسحوا برؤوسکم او مسح وکړو په خپلو سرونو باندې و ارجلکم د ارجله چې دی دې کې اشیایي چیرې دغه عطف د دې والا په رؤوس باندې دی مجرور یي او بیا دې لکه څرنګه په سر باندې مسح کول صحیح کېږي همدارنګې که پښې سره نه وي بس ټیک دی بس مسح کوي نو دا صحیح کېږي ورباندې. مونځ د آیات چې دغه دوې ټوکړې دي یوه ټوکړه دا چې د کومه پښې وینځل دي نو دغه په هغه صورت کې چې کله موزي نه وي او د دویم مسح والا خبره چې د هغه صورت کې چې کله موزي وي چې موزي نه وي بیا وینځه او که موزي بیا مسح کوي. الى الکعبین تر ګیټو پورې ان کنتم جنوبان که چیرې وو تاسو په حالت د جنوبت کې نو فطهروا نو بیا صحیح تاسو فطهروا دې کې باب تفاعل ذکر کړی دی لپاره چې تاسو د طهارت صحیح حاصل کو مبالغه ورکړي شوي دي لپاره چې تاسو کوم ځای ته اوبه رسول ممکن یا نه ممکن بلکې یو ځای نه وچ پاتې نشي. و ان کنتم مرضى که چیرې وو تاسو کې څوک بیمار او علی سفر یا په سفر کې او جاء یا راتلو کو احد منکم یو کس تاسو نه من الغائط د غټو بولو ته او لامستم النساء یا نزدېکت وکړه د خپلو بیبیانو سره فلم تجدوا ماء او تاسو نه پیدا کولی اوبه نه منتج مطلب چې نه وي میسري نو فتیمموا صعیدا طیبا تاسو تیمم وکړئ پاکې خاورې سره فامسحوا بوجوهکم نو تاسو مسح کړئ خپل مخونه و ایدیکم او همدارنګې خپل لاسونه منه د دینه مطلب دوه شیان ذکر کو مخونه او لاسونه تیمم دپاره دوه ضربونه به وي. ما یرید الله نقد کړی اراده الله تعالی لیجعل علیکم چې وګرځي په تاسو باندې من حرج څه تکلیف لیکن الله تعالی چې دی یریدو اراده کوي د دې خبرې والا چې لیطهرکم پاکي تاسو ولیتم نعمته دې لپاره چې پوره کړي تاسو باندې نعمت خپل لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله تعالی شکریا ادا کو. نعمت نه مراد دین دی. واذکروا نعمت الله یاد کړئ تاسو نعمت الله تعالی علیکم په تاسو باندې ومیثاقه الذي او وعده هغه څه واثقکم به تاسو مضبوطوالی کړی په دې سره اذ قلتم سمعنا چې کله ویلو تاسو چې موږ واورېدل اطعنا متبدري وکړه واتقوا الله ویریږئ الله تعالی نه ان الله علیم بذات الصدور. یا ایها الذین آمنوا ای خلکو تاسو ایمان راوړئ کونوا قوامین لله تاسو ودرېدونکي شو الله تعالی دپاره شهداء ګواهي کوونکي بالقسط په انصاف سره ولا یجرمنکم او باعث نشي په تاسو باندې شنآن قوم بغض د یو قوم یا دښمني د یو قوم علی په دې خبرې باندې چې الله تعالی تاسو انصاف ونه کو اعدلوا بلکې تاسو انصاف کو وهو اقرب للتقوى او دا ډېر نږدې تقوا ده واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه ان الله خبیر بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار